په کور کې چې د زنانو سره کم موبایل هغه زوړ شي یا کمزور شي نو دغه موبایل ماتول پکار دي یا موږ دغه موبایل خرڅ کو نو د دې نه موږ ته څه مسله نشي جوړېدلی. د دې لپاره کې اکثر ځینې کسان چې دی تپوس کوي کم چې د فیملی موبایل دی وایي د هغې نه خو څوک تصویران ویډیوګان نشي راایستلی ځکه د زنانو سره چې کم موبایل نو په هغې کې اکثر د زنانو تصویران ویډیوګان دا هر سره چې دي په هغې کې موجود دي. نو کله چې هغه کمزوره شي دی اکثر ځان نوی موبایل اخلي نو دوی وایي موږ د دې زوړ موبایل سره چل وکړو دا خرڅ کو که ماتې کو یا د ځینې هلکانو سره د خپلې فیملی تصویران لکه د زنانو تصویران ورسره نو دوی وایي موږ به بیا د خپل موبایل سره چل کوو. نو نننی ویډیو چې دا هغه زموږ د دې په باره کې ده د هغې دپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ. د کومو کسانو سره چې په موبایل کې د فیملی تصویران ویډیوګان موجود دي یا د زنانو سره پکې موجود دي نو ستاسو دغه تصویران چې دي دا محفوظ نه وي. که ستاسو سره ټچ والا موبایل او هغه تاسو په انټرنیټ باندې استعمالوئ نو بیا ستاسو دغه تصویران ویډیوګان چې دي دا محفوظ نه دي. دا ستاسو نه د اپس په تر باندې هم وته شي که تاسو داسې ناشنا اپس را ډاونلوډ کو او هغې له تاسو اجازت ورکو نو هغه هم ستاسو دغه تصویران چې دي دا ایستی شي. ځکه زیاتکر کسان په دې خبرو باندې چې دی یقین نه کوي نو تاسو په یوټیوب کې سرچ هم کولی شئ. کم قرضې والا اپسونه چې دي هغه د ډېرو کسانو ډیټا چې ده هغه یې ایستلې ده. که تاسو هغه چک کوئ نو په هغې کې ډېر کسان دي هغه جاړي هغه وایي زموږ د فیملی تصویران چې دي هغه ایستلې او د هغې په تر باندې چې دی زموږ نه هغه روپۍ چې دي هغه واپسې غواړي. دغه شانتې که ستاسو موبایل د انټرنیټ سره کنیکټ وي او تاسو خپل موبایل یو ماشوم له ورکړو نو هغه ماشوم چې دی هم ستاسو هغه تصویران چې دي د اپسونو په تر باندې شیر کولی شي. دغه شانتې که ستاسو نه موبایل بل کس واخیستو نو هغې خپل موبایل ته چې دی هم دغه تصویران چې دي اړولی شي. نو په خپل موبایل کې چې دی د فیملی تصویران ساتل چې دي دا نه دي پکار ځکه که ستاسو سره دغه تصویران نو دا په دې طریقو باندې هم شیر کېدای شي. داسې دنیا نورې طریقې دي چې په هغه طریقو باندې هم ستاسو دغه تصویران چې دي ستاسو د موبایل نه وتی شي. خو نه که بیا هم ستاسو سره په موبایل کې دغه تصویران ویډیوګانې او تاسو وایئ چې زموږ دا موبایل کمزوری شوی دی یا زوړ شوی دی موږ ځانه نوی موبایل اخلو نو د شته موبایل به ماتو نو د شته موبایل ماتولو ته څه ضرورت نشته. لکه که تاسو خپل موبایل مات کړئ تاسو خپل تاوان کوئ دغه موبایل تاسو راواخلئ دا خرڅ کړئ ځکه په موبایل کې داسې اپسونه نشته چې هغه ستاسو دغه تصویران ویډیوګان چې دي دا ریکور کړي. هغه تصویران ریکور کوي کم چې په فایلونو کې پراته وي. بل لا د دې لپاره دغه سافټویر دي چې تاسو په پیسو باندې واخلئ نو هغه تصویران ویډیوګان چې دي هغه واپسې راځي خو د کمپیوټر په تر باندې چې تاسو واپسې راوستی شئ. نو تاسو به خپل موبایل سره دا چل کوئ چې خپل موبایل به ریسیټ کوئ چې تاسو ریسیټ کړو نو ستاسو ټوله ډیټا چې ده هغه به د دې نه ختم شي. نو تاسو بیا داسې چل وکړئ چې به دې ته نور تصویران ویډیوګان چې دي دا ور واچوئ هغه ورته ور واچوئ چې کم ستاسو د استعمال او تاسو ته د هغې نه نقصان نه میندی کېږي که څوک راوکاږي هغه یې په سوشل میډیا په څه باندې شیر کړي خو چې تاسو ته د هغوی نه څه مسله نه جوړېږي نو هغه تصویران چې دي هغه ورته ور واچوئ او دوباره بیا دغه خپل موبایل چې دی دا بیا ریسیټ کوئ. دغه شانتې یو پیره ورته بیا دغه ور واچوئ او دوباره بیا ریسیټ کوئ. نو که بیا هم ستاسو دغه موبایل چې دی دا څوک ریکور کوي د دې هغه ډیټا ریکور کوي نو دغه ډیټا به ورته راځي او هغه شته چې دا به ورته واپسې نه راځي. خو د دې لپاره څوک دومره وزګار نه دی چې دغه اپسونه او دغه هر سره په پیسو باندې اخیستي او ستاسو ډیټا چې دا ریکور کوي. دا به هغه کس کوي چې کم کس ته پته وي چې دا د فیملی موبایل دی او د دې نه زه ډیټا راوکاږم یا ستاسو سره نور څه ذاتیات دي نو هغه کس چې دی ستاسو ډیټا راایستی شي. نور کسان چې دی دې ته نه دي ناست چې هغه په پیسو باندې دغه شیزونه اخلي او د هغې په تر باندې به ستاسو ډیټا چې دی دا به ریکور کوي. خو خپل حفاظت چې دی هغه پکار دی نو په دغه طریقه باندې تاسو خپل موبایل چې دی بار بار ریسیټ کوئ او د هغې نه وروسته چې دی بیا خپل موبایل خرڅ کوئ نو تاسو ته د هغې نه هېڅ مسله چې ده دا نشي جوړېدی. خو د ټول نه غوره خبره دا ده چې په خپل موبایل کې تاسو داسې فضول تصویران او ویډیوګان چې دي دا د فیملی نه ساتئ ځکه د هغې نه تاسو ته هسې نقصان چې دی دا هم جوړېدی شي. که تاسو وایئ چې موبایل من خرڅوم نو د موبایل د خرڅ یوازې خبر نه ده ما چې د کومې طریقې وي په دغې طریقه باندې هم ستاسو د موبایل نه تصویران ویډیوګان چې دي دا وتی شي.